په 26 نومبر چې کوم احتجاج شو د حکومت خلاف او د عمران خان د آزادېدو په باره کې، نو په هغې کې د پی ټی آی زیاتر کارکنان چې دي هغه جیلونو ته وروشتو، په ځینې کسانو ډزې کړې، په هغې کې ځینې لګېدلي هم وو او ځینې چې دي هغه په جیلونو کې وو. نو په هغې کې د ځینې کسانو ضمانت چې دي شوي دي، لکه 86 کسان چې دی د هغو ضمانت نن منظور شوې او هغه به اوس په یو څو ورځو کې چې دی هغه به کورون تال ته لاړ شي. خو په دې کې ځینې کسان چې دی هغه بې ګناه هم نیولو، بې ګناه کسانو چې کومو کسانو په اسلام آباد کې کار، اسلام آباد چې دی هغه زموږ د خلافه ده، نو په هغې کې د ځینې کسانو کارونه وي، هسې هم ځي هسپتالونو ته لاړ شي، یا دغه شانتیا د ویزې څه مشکله وي هلته لاړ شي د خپل ویزې دپاره. نو هغه کسان چې دی هغه هم په دې احتجاج کې چې دی اوچت کړو، چې کله دی دغه نیول شروع کړل نو هغه کسان یې په کوم اوچت کړو، او زیاتره یې پکې زموږ د صوبې اوچت کړو چې کم پښتانه وو، نو هغه پښتانه یې په کوم اوچت کړو، پنجابیان یې په کوم اوچت کړو، خو الګ وو، خو زیاتر پکې پښتانه وو. نو هغه یې په کوم وروشتو چې د هغو د پی ټي آی سره د سره تعلق نه و، نو د هغو مور پلار ته چې دی پته نه وه، هغه په یوه تاڼه ګرځېدل، په بله تاڼه به ګرځېدل چې زمونږ بچي په کم ځای کې دي، بل لا چې د هغو د ضمانتو دپاره د هغو د کیسونو دپاره به یې منډې تړلې چې دی دا به هم ویل. نو په هغې کې اوس ځینې کسان چې دي رازاد شوي دي، 86 کسان چې دی د هغو ضمانت منظور شوي دي. په دې کې ځینې د پی ټي آی کارکنان به او ځینې به عام کسان چې دي هغه به اوس په یو څو ورځو کې چې دی خپل خپل کورونو ته چې دی هغه لاړ شي. نو حکومت چې دی په دغه ځای کې څه معلومات نه دی حاصل کړی چې دی د پی ټي آی سره تعلق لري که نه لري، خو هر یو کس چې لیدلی دی هغې د مخه سره اوچت کړی دی او جیل ته چې دی هغه یې وړی دی.